خالونه لګول دا حرام دي، دا ناجایزه دي. څومره ډېر زموږ ځوانان راواخله، زموږ زنانې راواخله، څومره خالونه لګولې ټیټو چې دی بولي کافرانو ټوله بدن ورباندې کړی دی. دا د الله رسول فرمایي لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة رواه البخاري ومسلم. لعنت دی پر هغه چا هغه وایي سمې درته وویلې چې کوم څوک خالونه لګوي یا خالونه چې دي هغه ورلګوي، و چې کوم څوک خال ولګوي عزیزان یو خو د جاهلیت رسم دی، بل د الله رب العزت په تخلیق کې فرق راوستل دي. او بله خبره دا د عزیزانو چې دغه زموږ ډېر ځوانان شته چې هغه پر لاسو باندې نومونه لیکلي، پر لاس یې خپل نوم لیکلی، یا یې د یار نوم لیکلی، یا یې د یو بل ګروپ نوم لیکلی. پرون یو ځوان ویل دی په غاړه یې غاړګۍ ول هغه انګریزي آر ورباندې. ما دلته راسې راغلی ما دا څه معنا ده؟ وایي دا دغسې مال ووایه تورې ووایه چېش دپاره جوړولی؟ ول نه ښایي مولوي سازمان مال درواغ مه وایه، درواغ مه وایه، دا سلسله پرېږده، دا مجلس پرېږده، دا ډېر لویه دوکه ده چې ځان کې ورکوې، دا مه کوه، دا شی ختم کړه ما باندې. نو چا د یارانو نومونه لیکلی دي، چا خپل نوم لیکلی، دا جایزه نه ده. د الله رسول الله لعنت ورباندې ویلی دی، الله سخت نفرت ځینې کېږي.